اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مینه وال د تاسو قرباني مسلمان تاسو ګورئ چمکني ټي وي. ولاړې ما د سوکنو په یو ډیره قدیمي او بهترینه تعلیمي اداره جامعه صدیقیه کې چې محترم حضرت مولانا عبدالمتین صاحب دی. د دې مدرسې باره کې به د حضرت مولانا عبدالمتین صاحب سره یو څو خبرې کوو. مولانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیر دی. مولانا صاحب د دې مدرسې تاریخ راته ووایي چې جوړه شوې څنګه وه، کله جوړه شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د جامع صدیقی ابتدا دا په 1996 کې د حضرت مولانا حسن جان صاحب شهید رحمت الله علیه په منظوري باندې او دغه رنګ د مولانا عبدالسلام صاحب پیر طریقت د پیر سباق شریف رحمت الله علیه دا غي په منظوري باندې دا شوه د دې مدرسې ابتدا شوه. هغه د دې منظوري ورکړې ده او د دې مدرسې د منظوري د پاره رجسټریشن د پاره چې کوم کاغذونه وفاق المدارس ته استولو الحمدلله مولانا حسن جان صاحب هغه په ډېر ښایسته طریقو په مینه باندې دستخط کړي. دا هغه وخت نه دا مدرسه را روانه ده الحمدلله. په دې کې حفظ د قرآن کریم د تجوید سره دغه رنګې د ماشومانو کتابونه چې کوم دي 15مې درجې پورې مونږه خایو د وفاق المدارس د کورس مطابق د هلکانو ته. د جنکو شعبه کې الحمدلله 6 درجې موجود دي او کافی تعداد د جنکو په شعبه کې د کلیو د علاقې د خلکو راځي. دغه رنګ دلته مونږه د کلیو ماشومانو ته د قرآن مجید ترجمه ورسره تعلیم الاسلام د فقه بعضې کتابونه ناظره او قاعده دا ورته پڑھاو. الحمدلله زما استادان مدرسه کې چې کوم دي مشفق دي او مینې سره ماشومان ته سبق پڑھاوي. د کتب په شعبه کې الحمدلله مون سره بهترین عالمان دي. مولانا اسرار احمد صاحب، مولانا سلیم الله صاحب، مولانا فیضان علی مفتی صاحب او دا شانتي دلدار صاحب دا ټول جید او خپلی او په خپلو شعبو کې مستند او معتبر او با تجربه کار استادان دي. الحمدلله کار خیشته روان دی. کال ختم شو، اوس 13 میاشت د شعبان په میاشت کې زمونږ دستاربندي وشوه د شعبه حدیث یعنی دوره حدیث د الکانو د جنکو د هغې ختم شو د بخاري شریف. هغې دپاره زمونږ د اټک حضرت مولانا حسین علي صاحب شیخ الحدیث چې دا د حضرت مولانا حمدالله جان صاحب جید شاگرد او خلیفہ هم دی. هغې راغلیو ډېر ښایسته انداز ته هغې خپل بیان وکړو او د هغې سره د علماو د حدیث او د دوره حدیث هلکانو ته هغې دستاربندي وکړه. د جنکو رداپوشي چې کومه وه د هغې خپلې مشرې استاد هغه الحمدلله زه دا دوام ما بنعمت ربک فحدث د لاندې ویلی شم چې زما لور ده او ډېره الحمدلله قابله ده، په خپل تجربه حاصله ده او الله ولا دینی دنیاوي علوم ورکړي دي. هغې په لاس باندې د هغې دستاربندي وشوه او اوس الحمدلله نوی کال شروع کیږي. 5 شوال نه به داخلي وي 15مې درجې پورې د هلکانو شعبې ده او د جنکو خو د علاقې خلک دي. د جنکو موږ سره رهایشي انتظام نشته. البته د هلکانو رهایشي او غیر رهایشي ټول چې کوم دي داخلي شروع دي. زه امید لرم چې د دې آواز په ذریعه سره تاسو له دعوت در کوم د چمکني ټي وي په ذریعه سره چې تاسو به رهایشي او غیر رهایشي بچي چې کوم دي د بهر علاقو نه راځي ښایسته انتظام د رهایش موجود دی. انشاءالله تاسو به دې کې داخله اخلئ او تاسو به راځئ. الله دې ټول راتلونکي خوشحاله کړي او څومره د علم حاصلونکي بچي دي هر ځای کې چې دي الله د دین په ښایسته ځای ور باندې مزین وګرځي. استاد محترم کلاسونه شروع دي ناظره ده د ترجمې کلاسونه دي نو ټوټل دې ټایم کې څومره طالب علمان ستاسو په اداره کې د سبق حاصلېږي؟ جزاک الله نعمت سبحان صاحب ښایسته سوال دی وکړو. د رهایشي طالبان چې کوم دي نو هغه کال ختم شوی هغې خو بچي امتحان یې ورکړو او دا یو میاشت نه وه د هغې چټي وي کورونو ته لاړل. البته غیر رهایشي د کلي طالبان چې دي نو په دې وخت کې
زه دا ویلی شم چې تقریبا الله مې نه غلطوي خو دا 240-250 پورې تعداد صرف د هلکانو دی او د طالباتو تعداد چې کوم دی هغه هم تقریبا داسې 260-270 پورې دی ماشاءالله جی ډېر لوی تعداد دی جی بس الحمدلله جی کلي کې مدرسې هم ډېرې دي او هر طرف ته هلکان دي زه دا ویلی شم چې زموږ د کلي ماحول الحمدلله یو دیني ماحول دی او بچي یا مشران چې کوم دي هغې د دین سره مینه لري اوس نعمت سبحان صاحب زه به دا ګزارش وکړم چې تاسو دومره تکلیف کړی راغلي یئ نو راځئ د دې مدرسې په خپله لکه ملاحظه کوي چې دلته آیا دا ما چې څه ووایي کلاسونه تعداد څه ماشومان شته او د هغې نه که مزید څه تپوس وکړی کول غواړي نو هم به انشاءالله تا ته اجازه دي ته راځه چکر ووهه چې وګورې جزاکم الله خیر استاد جی راځئ جی استاد محترم ولاړې په حفظ کلاس کې دې کې څومره ماشومان لګیا دي حفظ کې دې ټایم کې دي جزاک الله نعمت سبحان صاحب الحمدلله په دې وخت کې موږ سره د حفظ 3 کلاس دي او په هر کلاس کې ما 15 هلکان ایښي دي دې دپاره چې دوی سره استاد په ښه طریقه باندې خواریو کې د دوی سبق د دوی سبقي د دوی منزل په ښه طریقه باندې واوري دا د حفظ کلاس کې دا 3 څیزونه سبق سبقي منزل نو زما هلکان الحمدلله ټول چې کوم دي ښه طریقه باندې سبق وایي او استادانو سره محنت کوي 45 هلکان تقریبا په دې وخت کې دا صرف د رهایشي نه دا غیر رهایشي د کلي هلکان دي رهایشي هلکان چونکې بس ورځې اختر ته پاتې دي نو هغې کلو ته تللي دي انشاءالله که تاسو بیا راتلل غواړئ اختر نه پس راشئ چې کلاسونه شروع شي د هغې ننداره به مو کوئ مولانا صاحب ښایسته ځای دی ښایسته ورځې شپې دي نو درخواست به درته کوم چې یو ماشوم ته اواز وکړي یو ښایسته اونده سره هغې تلاوت وکړي نو زه خو چې دوی ته ګورم نه پوهېږم چې چا ته اواز وکړم ځکه چې هر یو کس الحمدلله ښه ویونکی دی ښه تلاوت کوونکی خو بهرحال حسن ته راشه بچې یو څو آیتونه تلاوت وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم جزاك الله بچه تاسو سپاره یادی کړئ یوا الحمدلله یو سپاره حافظ دې درشمه هغه دغه کې دا صورت تاسو ته اورونو استاد تجوید نه زه خو نه پوهېږم تجوید څنګه دی تجوید الحمدلله دوی سره استاد خواري کوي الفاظ خدا څومره چې ما ته اورول نو دا اصول مطابق دي ډېر ښایسته انداز کې تلاوت وکړو بچې تا تقریبا ختم ته دی قرآن مجید لنډ دی نو که موږ تا ته ووایو چې یو څو آیتونه موږ ته واورول د دې رستو سپارو کې نو واورې راته بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا صدق الله العظيم مولانا صاحب دا ماشومان د دې کلاس باندې کور کې دا کوم تاسو دي بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږه بچیا نعمت سبحانه دا زموږ د ترجمه کلاس دی هغه بچي د کلي دا ټول چې دا کې موږ د قرآن کریم په ترجمه
ورسره تعلیم الاسلام د مفتی کفایت الله صاحب او د دې نه علاوه نور کلمې وغیرہ هغه دې تمونګه په خپل طرف نه په احسن طریقه باندې خایو. الحمدلله زموږ ټول کلاس کوم دی په دې کې تعلیم الاسلام متعلق خبرې چې کومې دي ټولو ته الحمدلله مونږ یادو او زما یقین دی چې دې مور پلار هم په دې سره مطمئن دي. استاد تعلیم اسلام کې ایمان مجمل ایمان مفصل دا شروع دام راځي کنه جی نو دې مشمول دا یاد دي جی الحمدلله جی شپږ کلمې جی ایمان مجمل ایمان مفصل د دې نه علاوه د موږ آداب چې کوم دي فرایض په موږ کې فرض دي په اودس کې فرض دي موږ په سماتيږي الحمدلله په موږ کې واجب کوم دي ټول دیتا سجده سوا په سبانه واجبي الحمدلله دیتا خ یاد دي او استاد ورسره د کلاس استاد زمون کوم دي سلیم الله خان صاحب هغه چې کوم دی د استاد دی او سره مهنت کوي. استاد زه په خپل جرأت نشم کولی سلیم استاد ته به درخواست وکړم چې یو ماشوم نه ایمان مفصل او ایمان مجمل وایي. ایمان مجمل وته آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. ترجمہ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے نام اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. سلیم استاد تاسو ډېر ډېر مننه مهرباني. استاد بل کلاس ته ولاړ شو. راځي مننه صاحب د ماشومان ناس دي کلاس کې د دې کلاس مبارک لکه خبره دا کلاس خو بچیا زموږ ابتدایي کلاس دی د قاعده او الحمدلله په دې کې موږ سره تعداد ښه کافي دی نو دا موږ په 2 سیکشنو کې تقسیم کړی 2 کلاسو کې یو هغه بل کمره کې یو دا دی د سره زموږ دا استاد محمد امین قاری صاحب د نوم دی الحمدلله زموږ دا استاد د قرات د اصولونه خبر دی او د الکام ته د قرات د اصول مطابق سبق خي دا الحمدلله فاضل دی عالم هم دی او د حسن جان سے مدرسې نه سکل فاضل شوی نو د عمل بچو سره نه یوازې قاعده بلکې دا غي اخلاقی تربیت او سره دا کلمې د مو سبق یادول دا ټول ورسره په خیرسته طریقه کوي. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دا زمونږ جدا کلاس ناظرې متعلق دی چې موږ بچو ته ناظره قرآن خایو چې قاعده وای بیا دلته راځي ناظره وای الحمدلله په ډېر ښایسته طریقه باندې د تجوید د اصولو مطابق دوی ته موږ قرآن مجید خایو. دې سره موږ دوی ته هم تعلیم الاسلام د جنازې سبق د مونځ سبق په ترجمه وغیره او کلمې شپږ دا چې کومې دي هغه ورته خایو موږ دا ابتدایي کلاس دی. الحمدلله زه خو ډېر مطمئن یم د خپلو بچو او استادانو دا طریقې کار نه چې ښایسته دی ته د لباس متعلق د صفایي متعلق خبرې کوي باقاعده چې جومات ته راځئ مدرسې ته راځئ په ښایسته لباس کې راځئ ځکه چې نظافت او طهارت خو د ایمان جز دی. عبدالله راشه بچې دا واخله او دی کې چانه پاسوه جنازې نیت ته نه واوړه نويت أن أودع لله تعالى 4 تكبيرات الصلاة الجنازة الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت التدين بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر. زوی زموږ د پیغمبر علیه السلام څه نوم دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. او د پلار نوم یې درځي؟ حضرت عبدالله. او د مور نوم یې درځي؟ حضرت امینه. شاباس زموږ پیغمبر کوم ځای کې پیدا شوی بچې؟ په مکه معظمه کې. آفرین شاباس. مینوالو تاسو د جامع صدیقیه دوره وکړه د مولانا عبدالمتین صاحب سره موږ د دې ډېر مشکور یو چې موږ دا ټول هر څوک چې تاسو هم د بهترین تعلیم متلاشي بهترین تعلیم حاصلول غواړئ بهترین دینی تعلیم حاصلول غواړئ نو د جامع صدیقیه د دروازې تاسو لپاره کولو دي راشئ او دلته کې خپل بچي د حضرت مولانا عبدالمتین صاحب سره داخل کړئ دلته کې خپل دنیا او آخرت ښه کولی شئ په دې خبر تاسو جواب کوم د الله تعالی